الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. د نبی علیه السلام د سیرت سلسله وار درس چې نبی علیه السلام کله د خلکو ته د انسانیت درس هغه ورکو او د انسانیت د درس سره چې دغه خلک په دغه وخت کې هغه جاهلیت او د خلکو کې هغه خپل رسوم و غیره هغه موجود. نو نبی علیه السلام د دغه خلکو چې څومره رسومات او رسمونه او رواجونه د هغې نه نبی علیه السلام خپل ځان حتی الوسع هغه بچ ساتلی و، بلکې الله یې حفاظت کړی و. چونکې د بعثت نه مخکې او انبیاو ته د نبوت نه مخکې الله تعالی څومره چې د انبیا را لیږلي دي، نو د نبوت ورکولو نه مخکې دا د الله تعالی ولیان وي او دا د الله تعالی دوستان وي. د دې ولایت د عام خلکو په باره کې داسې دی، نو د پیغمبر ولایت د نبوت نه مخکې دا په مثل د نور دی، او د عام مسلمان ولایت دا په مثل دی یو شغلی دی. او د پیغمبر ولایت قبل البعثت دا په مثل د سمندر دی، او د یو عام مسلمان ولایت دا په مثل د یوې قطرې دی. او دغه رنګي چې څومره انبیا هغه دنیا ته راغلي دي، هغې ټولو ته الله تعالی د خپل مقام سره یو عجیبه شان هغه ورکړی دی. او څومره انبیا دي د بعثت نه وړاندې هغې چرته یو رسوم هغه د جاهلیت نه دی کړی. او ابتدا د اسلام کې بیا ډیر زیات تکلیفونه هر یو هغه پیغمبر تیر کړي دي. نو چونکې د نبی علیه السلام د سیرت خبره ده چې نبی علیه السلام ته الله تعالی کم اخلاق ورکړیو، کم صفات ورته ورکړیو، او د اخلاقو په لحاظ سره الله تعالی دا یو کامل مرد یعنی یو کامل بنده وګرځو. او دا رنګ دا د حسب او د نسب په لحاظ سره، او نبی علیه السلام بعد هغه سيزونو نه اخلاق رذیله د هغې نه ځان ډیر زیات لري ساتو، تر دې پورې چې معاشري په خپل باندې نبی علیه السلام ته هغه د صادق او د امین هغه لقب هغه ورته ورک. دغه رنګ د علي رضی الله تعالی عنہ په باره کې راځي چې ما یو ځل د نبی علیه السلام نه تپوس وکړ چې الله رسول تاسو چرته بت ته سجده کړې ده؟ نبی علیه السلام چې ما نه ده کړې. بیا مې دې تپوس وکړ چې الله رسول تاسو چرته شراب څښلي دي؟ نبی علیه السلام وفرمایل چې هر هغه کار هغه د کفر دی، نو ما په یعنی د جاهلیت په دور کې حضر دی خواته تلی نه یم. اگر چې ما تعالی پیغمبري نه ورا کړی شوی او ما تعالی ایمان نه ورا کړی شوی او ما ته کتاب یعنی قران کریم ما تعالی نه ورا کړی شوی. او دا کرانګي په مسند احمد کې د عروه ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ روایت دی، هغه فرمایي چې د خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها یو گاونډای و، د هغه گاونډای نه نقل کوي چې هغه گاونډای وی چې نبی علیه السلام د خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها سره ناست او نبی علیه السلام وته او فرمایل چې داسي یعنی په خدای مې دې قسمی چې زبا چرته په لاد باندې قسم نه خورم، او په خدای مې دې قسمی چې زبا چرته په غزا باندې قسم او نه خورم. او عمدغه رنګي د زید بن حارث رضی الله تعالی عنہ هغه د ورکو خپل واقعیا بیانوي، لکه څنګه چې په دور د جاهلیت کې دا مشرکان براتل او دی د کعبه طواف کو. نو یې نبی علیه السلام چې په دغه وخت کې طواف کړی خو د قریشو کوم طریقې کارو یا د مشرکانو کوم طریقې کارو، لکه اغي دا نایلا وغیره بوتو او اصاف او نایلا دای په دې کې او هغه به چې کله به طواف وکړو هغه به خپلول باغی باندې به لاس راخ، یعنی هغه به یو برکت نه.
نو زید بن حارثه رضی الله تعالی عنہ هغه فرمای چې ما یو ځل طواف وکړ نو ما په دغه چې کوم بوتانو اصاف او نایله نو هغه مال کسنګ چې مشرکان و په لاس راخه ما په لاس راخه ماته نبی علی السلام چې مکه وداس منع کړل منع فرمایله وی په دویم ځل باندې وی چې بیا هغه ځای لرالم بیا ما طواف وکړو وی بیا مې هغه سیمه چر پتی کې سدي نو زید بن حارثه رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې روزه ډیر په سختۍ سره منع کوم چې تماما نکړی نه چې دا شانتي مکه نو دومره په سختۍ سره ندی نداسي معلومیږي چې قبل البعثت الله تعالی د خپل انبیاء او هغه حفاظت داسې قسمه د رسومات نه کړی دي چې سبا بل په دې باندې دا اونوي چې را تا امه دا کارونه هغه کړی دي الله تعالی د انبیاء او هغه حفاظت قبل البعثت کړی دی او بعد البعثت امه هغه کړی دي او د کرانګي او نبی علیه السلام په بارک راضي چې ستاسو په ځل کې چرته داسې خیال وغیرہ راغلي دي علي رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما د نبی علیه السلام هغه تاسو نو ما چې تاسو ته نه وکاو چې او زما په ځل کې صرف اوخ د جاهلیت کې او دوه خبرې هغه راغلي وي یو دا چې ما د خپل ملګری سره ګډي چیرې سره ولي او ما هغه ته وی چې راځه مکې ته ځم یعنی شپېلا کور ته ځم وی چې رااله ما کور ته روانو ما او دا غزه کې به کیسه ګویای به کېدل خلکو به کیسه ګویای کولی یعنی شپې به خلکو کیسې بیانول چې هغه لرازم نو ما په لار باندې دا غاني وغیرہ د आवाज اورید ما معلومات کو چې دا څه دي چې را دلته کې وعده دي ویزه هغه محفل ته نبی علی السلام خپل فرمایي چې هغه محفل ته راړم چې څنګه ال تعالی په ما باندې الله تعالی زما په دې غوونو باندې مهر ولاګو د اوریدل چې دی وانوري ویزه ودشلمه او سحر د نور هغه شواګانی په ما باندې ولګید نور پاسې د ملاړه لمه نو ملګری راته وی چې ماته بیگانه واقعیا واوره وکړه مې د خوبه واقعیا واوروله چې زه خو دې شم ما خو نو سلیدلی نه وی په بل ورځ بیا د کسانتي طریقه وکړه چې بیا را لمه بیا دغه طریقې کارو بیا دغه ځای ته لمه بیا الله تعالی په ما باندې د خوب غلبه دومره زیات راوستله چې ما د دغه د غانی وغیرہ هغه اوریدلی نه دي دا وسګور الله تعالی د انبیاو د بعثت مخ کې امه هغه حفاظت کړی دی نو وای چې په دوی مشفه باندې بیا رااله من په دوی مشفه باندې بیا الله تعالی زما هغه حفاظت وکړ او ذکرانګي وی چې څومره امه انبیاء هغه راغلي دي الله تعالی د هغه حفاظت هغه کړی دی او د بخاری او د مسلم روایت کې راځي چې جابر رضی الله تعالی عنہ نے روایت دی چې کله د کعبه تعمیر او خلق لګیا دي د هغه دیوالونه خېجي نو نبی علیه السلام فرمایل چې ماته عباس رضی الله تعالی عنہ اگر ته وی چې د خپل تهبند چې کوم دی یعنی ستا کوم پنا ستر عورت پټ کړی دی یا د دې د پاسه داسې اضافي کپړه چې هغه په دې اوګه باندې کې د نو ګټه راړه اصل نه چې دې ګټو راړلو سره ستا په دې اوګه باندې داغ جوړ شي نو چې کله هغه تهبند کولاو کو نبی علیه السلام به وشش نو چې کله نبی علیه السلام به وشش نو ترې راغی نو چې ترې راغی ترې ته تاسو کو چې دا ولی ابو طالب صاحب راغی او هغه ته تاسو کو چې دا ولی یعنی سوجه وشولا نو نبی علیه السلام او فرمایل چرام یعنی یو سپید پوش انسان هغه ما ولید سپین لباس هغه اچولو او ما ته وی چې اے محمد خپل ستر پټکا ستر مکولا وا نو دالو نبی علیه السلام قبل البعثت د نبوت د ورکولو نه مخکې الله تعالی حفاظت هغه کړی دی او دا رنګي بل واقعیا راځي او ځل قریشو صداوت کړو او د نبی علیه السلام مخې یو مجلس کې نور کسانو ناسی نبی علیه السلام مخه ناشته نو روټای راړل او هغه مخې ته ولا کې خودله چې هغه کې خودله نو نبی علیه السلام هغه دغه نه پاسید او په دغه مجلس کې زید بن عمرو بن نفیل هغه امه ناست وی هغه پاسید چې کله نبی علیه السلام پاسید نبی علیه السلام ته فرمایل چې دا دومره زناور
دا الله تعالی پیدا کړی دي تاسو الله په نوم باندې ولې نه علالوي چې تاسو د غیر الله په نوم باندې د غیر خلکو په نوم باندې علالوي او بیا په خلکو باندې خوروي او د کرانګي وې دی او چيله علاله کړی واقعیا ټول اداره چې چيله علاله کړی او هغه خلکو ته کې خدای د خوراک لکه څنګه چې سړی نظر ومني دا خیرات کې اوسېزو او هغه روټي خلکو ته بیاګدي دا کرانګي دی دا کړو نبی عليه السلام د غیر روټي نه انکار وکړ او را پاسید او دغه زید بن عمرو بن نوفل دا ورسره امه نو ته چې الله په نوم باندې ولې ذبح هغه نه کوي او زید بن عمرو بن نوفل دا د عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ د ترزو او د سعد بن زید رضی الله تعالی عنہ چې عشره مبشره وکړي د اغي لارو او د په باره کې امه اغرازي چې د شرک او د بت پرستاینا دا ډیر زیات بیزار د امه چرتا بت پرستی نه وکړي او د په باره کې راځي چې دا د نبی عليه السلام ته د نبوت ورکولونه 15 کال وړاندې د هغه وفات شوه دی یعنی د نبی عليه السلام عمر مبارک هغه په سورو هغه 35 سال چې په کم کال باندې وسه کېدله د بیت الله هغه تعمیر کېدو دا د نبی عليه السلام د زندګۍ په دور د جاهلیت کې د نبی عليه السلام د زندګۍ یو څو واقعاګانې وي چې هغه وړاندې کړی شي الله دې موږ تاسو ته نبی عليه السلام په سیرت باندې عمل کولو توفیق را نصیب